د سینیټر صاحبو د جماعت علما اسلام د ملګرو شکریا ادا کوو چې د مفتي عبدالشکور صاحب دا تعزیتي ریفرنس یې دلته را جوړ کړی دی او موږ په دې بنیاد باندې په دې ریفرنس کې شرکت کړی دی چې نن موږ د مولانا عبدالشکور صاحب فیملی ته او د جماعت علما اسلام لیډرانو ته او ورکرانو ته دا امتحاني ورکو چې د مفتي عبدالشکور صاحب چې کومه سانحه شوې ده دا غم یوازې د هغوی د فیملی غم نه دی دا غم یوازې د جماعت علما اسلام غم نه دی بلکې دا سانحه دا د ټول پښتنو خصوصا طور د ټولو قبایلو لپاره یو سانحه ده د ټولو لپاره یو غم دی او په دې غم کې موږ د مفتي عبدالشکور صاحب د خاندان سره په دې غم کې موږ د جماعت علما اسلام د لیډرانو سره او د هغوی د ورکرانو سره په برابر باندې شریک یو زما ورونو دا نننی ریفرنس د مفتي عبدالشکور صاحب د هغه خلکو لپاره دا پیغام هم دی چې هغوی ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان به شي کا که په دې خپله ځمکه ودرېدي اسمان به شي کا نن هغه خلک چې هغه په دې ملک کې هغه په دې صوبه کې او هغه زموږ په دې خاوره باجوړ کې صرف او صرف د خپلې پارټۍ سیاست کوي د خپلې نظریې سیاست کوي د خپل ځان سیاست کوي هغه د خپل ملک د نورو عوامو دپاره اواز نه پورته کوي هغه د خپلو پښتنو دپاره اواز نه پورته کوي هغه د خپلې خاورې د ولس دپاره اواز نه پورته کوي د هغوی اواز صرف د خپل لیډرشپ دپاره نه وي د هغوی اواز پورته کړی مفتي عبدالشکور صاحب صرف د خپلې پارټۍ دپاره اواز نه دی پورته کړی د ټول پاکستان دپاره نه اواز پورته کړی دی نن ځکه د هغه په غم باندې دا ټول پاکستان د هرې طبقې او د هر مکتبي فکر خلک چې کوم دی نو هغه خفه دی دا د هغه خلکو دپاره نه پیغام دی ورونو زما ورونو زه به حیثیت د یو سیاسي ورکر د جماعت علما اسلام د ورونو په دې ریفرنس سره تعزیتي ریفرنس سره شکریا ادا کوم ټیک ده چې موږ په پارټو کې او په نظریاتو کې جدا جدا خلک یو څوک د یو پارټۍ سره تعلق ساتي څوک د بلې پارټۍ سره تعلق ساتي څوک د یو نظریې سره تعلق ساتي څوک د بلې نظریې سره تعلق ساتي خو بیا موږ ټول چې کوم دی نو سیاسي ورکران یو که څوک د جماعت علما اسلام سره دی که څوک د جماعت اسلامي سره دی که څوک د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی که څوک د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی یا د بلې پارټۍ سره دی
نو زمونږ د ټولو اجتماعي نوم چې کوم دی نو هغه سیاسي ورکر دی. مونږه په دې نږدې ټیم کې وکتل په سیاسي پارټو باندې سخت وخت راځي، هر قسمه حالات راځي، په هره پارټۍ باندې تېر شوي دي. په مونږه پاکستان پیپلز پارټۍ خو ډېر زیات سخت وختونه تېر شوي دي، خو زما ورونو په دې نږدو وختونو کې چې کوم حالات رال او د خپلې پارټۍ قیادت د خپلې پارټۍ مشرانو خپل سیاسي ورکران څنګه په سخته کې پرېښودل، څنګه په تکلیف کې پرېښودل، په دغه باندې نه صرف د هغه پارټۍ ورکرانو ته مایوسي شوې ده، په دغه باندې د هرې پارټۍ سیاسي ورکر ته ډېره زیاته مایوسي شوې ده. نو مونږه مبارکي ورکوو چې جماعت علما اسلام خپل ورکر دپاره نه، د خپلې پارټۍ د ملګري دپاره نه په ټول ملک او په ټول صوبه کې تعزیتي ریفرنس یې وتللې. هسې خو زما ورونو زمونږه معاشره دا ډېره مرده پرسته معاشره ده. مونږه په ژوند باندې په تاریخ کې خپل اتلان، په تاریخ کې هغه خلک چې څوک د خپلې خاورې دپاره، څوک د خپل ملک دپاره، څوک د خپل ولس دپاره نه جدوجهد کوي، مونږه کله هغوی ستاینه نه ده کړې. مونږه کله که د خپلو اتلانو ستاینه کړې ده نو هغه د هغوی د مرګ نه پس کړې ده. خو مونږه د جماعت علما اسلام دې کار ته افرین و، خراج تحسین ورته پیش کوو چې دوی په ژوند باندې مفتي صاحب ته عزت ورکړی و، د قومي اسمبلۍ ټکټ یې ورکړی و، وزارت یې ورکړی و، او په مرګ باندې د هغه په ډېر زیات درناوی وکړو. نو په دې باندې مونږه د یو سیاسي ورکر په حیثیت باندې زه شکریه ادا کوم د جماعت علما اسلام. زما ورونو کومه معاشره چې د خپلو اتلانو، کومه معاشره چې د خپلو هغو ورونو څوک چې د خپل قام د خپل ولس دپاره نه قربانیانې ورکوي، چې د هغې قدر نه کوي، د هغې عزت نه کوي، د هغې احترام نه کوي، نو په هغه معاشره کې بیرونو اتلان نه پیدا کیږي، په هغه معاشره کې مبارز خلک نه پیدا کیږي، په هغه معاشره کې بې غله پیدا کیږي، ډاکوان پیدا کیږي، فحش خلک پیدا کیږي، بدپلقه خلک به په هغه معاشره کې پیدا کیږي. او زه ډېره په افسوس سره دا خبره کوم چې په دې نږدې وخت کې مونږه د خپلو اتلانو سره، مونږه د شهیدانو سره کوم کردار ولوباو. زما ته په تاریخ کې دا څوک نشي ثابتولی، نه په یهودو کې ثابتولی شي، نه په عیسایانو کې ثابتولی شي، نه په هندوانو کې ثابتولی شي، نه په بل قوم کې ثابتولی، نه په انګریزانو کې ثابتولی شي، نه په پښتنو کې دا ثابتولی شي. زما په ملک کې په دې پاکستان کې چې زما د شهیدانو سره کومه لوبه وشوله دا چېرته چا د خپلو اتلانو سره نه ده کړې. زما هغه شهید کم چې کرنل شیرخان و، کم چې په انډیا کې د دې ملک دپاره، د دې خاورې دپاره شهید شو، هلته چې د انډیا کم سیکټر کمانډر و، کم چې برګیډیر و، هغه خپلو پوځیانو ته حکم ورکړ چې دې سړي د خپل ملک دپاره، د خپل ولس دپاره، د خپل قام دپاره نه په بې دردۍ سره جنګېدلی او شهادت یې ورکړی دی چې د دې د مړي بېعزتي تاسو ونه کوئ. هغه د انډیا سیکټر کمانډر برګیډیر د خپل کور نه چند ورته وایي د چند تیل راوغوښتل او د هغه په ږیره مبارکه باندې ولګول، او کله چې د هغه لاش پاکستان ته په عزت سره رالیږه نو د هغه په جب کې یو خط کېښودو چې زه د انډیا د کشمیر د سیکټر کمانډر په حیثیت باندې د پاکستان حکومت ته زه دا مشوره ورکوم چې دې سړي ته تاسو میډل ورکوئ، د خپل ملک دپاره، د خپل ولس دپاره نه ډېر په غیرت باندې شهادت ورکړی دی. موږ قوم هغه د هغه مجسمه راواخېسته، سر م ترې کټ کړه، په سړکونو باندې م راښکله. موږ هغه جهاز چا چې د انډیا په 8 سکنډه کې 4 جهازونه لاندې ځمکې ته راغورځولي وو،
هغه جاز هم موږ معاف نه کړه، موږ هغه ته ور ورته کړ. نو په داسې حالاتو کې دیو د خپل یو شهید دپاره نه دا تعزیتي ریفرنس دا داسې دی لکه څنګه چې په هغه تیرو کې سړی رڼا لګوي، دا یې ډېر زبردست کار کوي. زما ورونو نن ما هم دې جرګه حال ته جرګه راغوښتله، خصوصا طور د شهدا د ورثانو د باجوړ د سیاسي او مذهبي خلکو. خو کله چې ما وکتل چې دا جرګه د ریفرنس دی، نو په هغه وجه باندې ما وویله چې دا دواړه به یو ځای کړو، چې اوس زه ځان له جوابونه کوم او سینیټر صاحب ځان له جوابونه کوي او زه په خپل ټیم کوم، دا یې په خپل ټیم کوي، نو هغه به کمفیوز بشي. زما ورونو کله چې د شهداو باس راځي، نو په شهداو کې زموږ د باجوړ ځمکه ډېره زرخیزه ده. زه په دعوه ساده وایم چې دومره شهدا په یو ډسټرکټ کې نشته دی څومره چې زموږ په ډسټرکټ کې دي. موږ په باجوړ کې چې کوم شهداو د لیویس شهداو د هغوی دپاره نه بره په کالورۍ کې ځای جوړ شو. کوم چې زموږ د فورسز شهداو د هغوی دپاره په سکاوټ کې ځای جوړ شو. په 2012 کې په دې جرګه حال مخې ته 52 ارب روپۍ ما د خپل فنډ نه ورکړلې، او دلته ما د شهداو کوم چې د باجوړ زموږ معزز مشران شهیدان شوي دي د هغوی دپاره نه ما په دې ځای کې دا بار چې تاسو ته ښکاري دا د شهداو دپاره نه جوړ کړو چې دا زموږ کوم د باجوړ سویلین شهدا دي چې دا د دې دغه شانته وشي. نن د دې شهداو دپاره نه ما نن جرګه راغوښتله چې موږ هم نن دې خپلو شهداو ته کوم چې زموږ سویلین شهدا دي، کوم چې زموږ قبایلي مایدین دي، کوم چې زموږ سیاسي ورکران دي، کوم چې زموږ جرنلستان دي، چا چې د دې ملک او د دې خاورې لپاره نه د خپلو سرونو قرباني ورکړې ده، چې نن موږ د هغوی ستاینه په دې جرګه حال مخې ته دغلته وکړو. خو هغه دواړه نه کېدلې. نو اوس مې ستاسو نه ورونو دا درخواست دی چې کله دا پروګرام ختم شي، نو موږ به ټول ورځو دغه کوم د شهداو دپاره نه چې موږ کوم ځای جوړ کړی دی د شهداو یادګار، په دغه شهداو په یادګار باندې به نن موږ د باجوړ چې کوم زموږ شهدا دي یا زموږ د فورسز دي یا زموږ د لیویز دي، نو هغوی ته به انشاءالله تعالی موږ او تاسو ټول په شریکه باندې دغلته خراج تحسین پیش کوو. د دغه خلکو احسانات موږ نشو هېرولی، او که موږ د دغه خپلو شهداو احسانات هېر کړل، نو تاسو دا یاد وساتئ چې موږ په دې خاوره، موږ په دې ځمکه، موږ په دې باندې آزاد ژوند نشو تېرولی، بیا به موږ د غلامانو په شانته ژوند په دې باندې تېرو. نو د دې نه پس به انشاءالله تعالی ټول د دغه شهداو دغه ته ورځو، هلته به دعا هم کوو او هغوی ته به خراج تحسین هم پیش کوو.